الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عزتمندو مسلمانانو، الله جل شانه عنا نواله د رمضان برکت والا میاشت چې د مؤمن لپاره د ټولو نه د خیر میاشت ده، او د منافق او بدبخت لپاره د ټولو نه بد او شریر میاشت ده. دا په موږ باندې سایه قدم کړې وه او لږې ورځې د رمضان شریف هغه بهترین پاتې دي. مقصد د رمضان مبارک هغه لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا راشي. ولې چې فلاح او کامیابی هغه په تقوا باندې موقوف ده. نیک عمل، نیک عقیده خپلول او نیک اعمال کول د فرایض ادایي او د واجباتو د مستحباتو زندگی خپلول او د ګناهونو نه ځان ساتل، دې ته تقوا وایي. او الله پاک د کامیابی اعلان کړي، د دنیا او د آخرت د دوانو کامیابی الله جل شانه عنا نواله هغه په تقوا پورې تړلې ده. چې کله مسلمانانو کې علم وي، عقیده به وي، عمل به متمالي وي، نیک عمل به وي، نو تقوا به ورپکې وي. یو سړی غواړي چې ما تقوا وکړي، یو سړی وګوري چې څه مې وکړي، یا تشفینا یا د تشفی د خوراک حاصلولو هغه پیسه وغیره دا چې نشته، دې به څوک وي. چې تقوا یو سړی حاصلول غواړي، د سره علم نه وي، د دې به عقیده څه خپله کړي او عمل به څه خپل کړي. د دې لپاره علم ضروري دی. 24 घंटे زندگی د هر چا چې خپل کوم کاروبار وي، روزګار وي، کومه شعبه کې په ده باندې دې حاصلول ضروري دي. نو علاوه دې د تقوا مقام ته رسي او دې چې تقوادار شي، نو دنیا کې خدای پاک د کامیابی اعلان کوي او د آخرت د کامیابی اعلان کوي. دنیا کې د هر مصیبت او تکلیف او فتنو صادر شوي نه دی محفوظ شو د تقوا په برکت، یا بل تعبیر د نیک عقیدې او د نیک عمل په برکت، یا د علم په برکت. درې فیری او شپېتري که تقوا ورته وایي، علم ورته وایي، نیک عمل، نیک عقیده ورته وایي. یو وخت کې پخوا باندې اوس هم کافران مسلمانانو باندې ازمایښتونه کوي، دې کې علم څومره پاتې دی، دې کې عقیده څومره پاتې ده، دې کې دین څونه پاتې دی. کله چې د هر څه نه کنګال کي، نو بیا یې د پاسه نه راځي او حمله دې کوي. نو کسان یې راولېږل چې تاسو لاړ شئ د مسلمانانو علم وګورئ چې دې کې څومره علم دی. نو کافر چې هغه هم داسې مطلب دا دی ناپوهه نه وي چې په باندو کې تالاش وکړي، بلکې کومو ځایونو ته چې د علم نسبت کېږي، د علم مراکز هلته ګوري، ځکه چې نورو ځایونو ته علم د دغې مراکزو نه خورېږي. نو دمشق ته یې راولېږل، عراق ته چې تاسو لاړ شئ او هلته د مسلمانانو علم وګورئ، دا د علم مرکز و، دې کې څومره علم دی. بیا د پې حمله وکړو که دې علم کې کمزوري شوي وي. نو جاسوس ناست دی او مسلمانانو ته ګوري چې لکه دوی څه کار کوي، څه وایي، او څه ناسته کوي، څه پاسته کوي، څه خبرې کوي، څه نظریات. او د قوم هغه نظریات وغیره نن سبا مطلب دا دی په ریډیو نشر کېږي او په ټي وي نشر کېږي، اخباراتو کې راځي، دکانونو کې خلک ناست دي، په ټکونو کې ناست دي وغیره وغیره.
نو هغه داسې یو ځای کې ناستو د عوامو د تلو راتلو لار وه نو دوه کسان روان دي په سر باندې ټوکری ږدي او په هغې کې ټیپر مولی او باتینګن او دغه دنیاګانې مړیاګان داسې نه پکې پراته دي میلې ته یې وړي خرڅوي یې د هغوی یو بل سره یو مسله څېړي په هغه وخت کې د مسلمانانو دا ذوق و د علم او د دین عاشقانو نو یو مسله یې څېړله د یو بل سره اته صفا کړي نه دي په دې باندې دا اورې مورې پرتې دي هغه کانې مانې کې ښکاري نه دا پوښتنې دي صفا دا چې مخکې صفا کړې وې نو بیا به یې غوړولې بیا دا خو صفا وینځلې شو چې مسلمان دونه پرېږدي چې صفا جومات کې نه شي کېناستی کونه یې څښا کېږي او زنګونان یې څښا کېږي او کپړې به یې څښا کېږي که څښا شو یو لسو شل روپو به سړی صابون واخلي نو ویې به انځي نو هسې میخې ته بیم غږول دي په هر حال نو دوه کسه دي یو میلې ته روان دي او یو مسله څېړي ټوکری په سر کړو مطلب دی زمینداران به غریبانان خلک به دغه شان دي نو دا مسله ده چې ته خبره کوې نو متصلو سره انشاءالله ووایې نو که هغه کار بیا تا ونه کړ نو ته په واده کې نه راځې ګناهګارېږي نه دا د جمهورو صحابه کرامو فیصله ده او زمونږ د امام صاحب په دې باندې فتوا ده او مذهب دی او د جمهورو خلاف د عبدالله بن عباس رضی الله عنه اجتهاد دی چې یاره ته یو خبره وکړې که کال پسند دی مطلب دا دی انشاءالله ووي او بیا دغه کار نه کوي نو ګناهګار نه دا بنو عباسو خلیفه و امام صاحب یې راوغوښته چې ته زمونږ د نیکه نه ولې خلاف دی زمونږ نیکه وایي که تا خبره وکړه که میاشت پسه کال پسې به انشاءالله ووي که کار نه کوې نو واده کې نه راځي نو ته وایي ستا حکومت بچ کومه که ستا د نیکه خبره ومنو یعنې د یو صحابي اجتهاد ومنو د جمهورو هغه صحابه کرامو اجتهاد پرېږدو نو ستا حکومت به ختم شي اوس به ټول خلک په کور کې وي چې انشاءالله ستا په لاس مونږ بیعت کړی انشاءالله اگر به ستا بیعت نه مني بس ستا حکومت ختم شو نو بس بیا غلی شو بیا غلی شو خلک وایي څوک حق نه بیان دا هر چا ذهن کې یو سوچ چې اوس هغه علماو صلحا ختم شو چې حق بیانېږي نه حق بیانېږي خو ستا د مرضۍ مطابق نه دی هر سړی چې زما د مرضۍ مطابق او د عقل د فکر مطابق حق بیان شوي نو دوی دا مسله څېړي دا دوه زمیندار چې زمونږ د امام صاحب مذهب چې د جمهورو په فتوا باندې فتوا ورکړې جمهورو په مسلک باندې جمهور صحابه کرام او هغه مذهب ګرځولې دا ډېر مضبوط دی چې قرآن پاک نه معلومېږي یو بل ته وایي ایوب علیه السلام بیبي ایوب علیه السلام بیمار خو سخته بیماري پرې راغلې وه داسې به وایو چې څه سخته بیماري پرې راغلې وه داسې نه چې چینجي پکې شوي او دا چل شوي او دا چل شوي پیغمبر خدای پاک داسې مرض کې نه مبتلا کړي چې خلک نفرت وکړي دا د خصوصیاتو د پیغمبر نه دي داسې بیماري یا داسې یک په دې کې نه چې خلک نفرت وکړي سخت امتحان پرې راغلی و بیا بیبي ته یې په هغه موقع کې قسم خوړلی شو 100 لخت کرې ومه اوږده واقعه ده نو الله پاک ورته هیله وښوله چې 100 لخت یو ځای کا او که یو ځای کې ووخه او دا مسله ده چې نن وخت کې په دې باندې عمل جایز دی یا جایز نه دی دغه خبره نه کوو اوس هسې نه چې یو کس دغه شان چلو دي بار نو 100 لخت یا یو ځای که په یو ځای کې ووه درشه چې تا لکه 100 لخت ووایي نو وی که فرض که انشاءالله د خبرې نه ډېر وخت پس تا ویلې او د هغې خبرې نه د واده نه ته وتې نو خدای پاک به ایوب علیه السلام ته ویلي چې انشاءالله ووایه که نه کوې دا کار نو واده کې نه راځې نو دغه ورته نه ووایي چې انشاءالله ووایه بلکې څه ورته ووایي هیله ورته وښوله چل یې ته وښود قسم د پوره کېدو ښه نو هغه جاسوس لاړو او یورپ کې کافرانو ته ووایي چې د هغوی هغه زمیندار داسې مغلقې او کلکې مسلې څېړي نو چې علماء او نور عوام به یې څنګه وي لہذا تاسو د دې خبرې کوششونه کوئ چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو بیا یو پیره
راولېږل چې تاسو وګورئ مسلمانانو عمل څومره پاتې دی. نو په یو ځای کې جاسوس ناست دی او په هوټل کې خوراک وکړو. نو مسلمان چې داسې وکړه چې یاره دا خو غربي دی، شنې سترګې دي او لکه سور مخې سره سرې ښکي دي. نو هوټل والا له پیسې ورکړه چې دا مېلمه دی، د نه پیسې مه اخله. چې خوراک وکړو، هوټل والا له پیسې ورکولې، ستا پیسې شوي چې چا درکړې بس وې شوي دي. بیا داسې بازار کې ګرځېدو، یو دوکاندار نه څه شی اخیستو چې دا شی شته وي یا چې ټول په څو دی، په 10 روپۍ 2 روپو دومره کېږي، د 2 روپو دې راکړه. ورته یې ویې دا هغې دوکاندار نه واخله، ما سره شتې خو د هغې دوکاندار نه واخله. نو دی لاړ هغه دوکاندار نه یې هغه شی واخیستو. بیا ده پسې راغی چې تا سره نو تا ولې نه راکړو؟ وایي زه مړه ستا ښه کار دی خو بس وایي ځه. وایي نه نو څنګه یې کوو چې نن ټوله ورځ دې دوکاندار له ګاټ نو راغلی، زما دومره ګزاره شوې وه چې زما د خېټو بچو خېټې به پیدا کې شوې وي، خو د دوکاندار نه خرڅ نه و شوی. ما وایي چې د ده بچو کارم ګزاره مو شي. نو جاسوس لاړو ورته ویې چې مسلمانانو کې اوس هم عمل شته، لهذا د دې خبرې کوشش ونه کوي چې مسلمانانو باندې حمله وکړي. د هلاکوهانو چنګیز خان چې په عراق باندې ورغلو، نو هغوی باچایان یې له تباه و برباد کړه، خو عوام مضبوط وو او په دوکه باندې هغه ختم کړي. جو په لارو کې ګرځېدل، کورونه او پرې دغسې ګزارونه کېده، مردارول دی. روي باسل وي تاسو سره خبره کوو، وي سړي ټول روځئ او روغه کوو، صلح کوو، داسې کوو داسې کوو. ټول سړي یو میدان کې جمع کړه، بس ټول یې بیا چې کوم دی نو شهیدان کړه په داسې طریقه باندې. هغه یو بوډۍ پرېښودی وه، ټول منځ کې وشوې. تاریخ د کافر کې وګورئ نو د ظلم نه ډک دی، او نن نسبت مسلمان ته کېږي او ما ورته هم لګېږي مسلمان داسې دی او داسې دی او داسې دی. چې مسلمان کې تقوا د روژه چې ده نو دا ډېرې دی مسلمانانو کې د علم د بیدارولو لپاره د ایمان او د عمل د دې تازه کولو او د بیدارولو یو محنت دی، یو کوشش دی او یو سبب دی، یو دروازه ده. د دې کې چې علم او عمل یا نیک عقیده، نیک عمل یا تقوا دا موجود وي، دې به کامیاب وي. نو قرآن پاک عام اعلان کړي دنیا کې هم کامیاب وي او آخرت کې هم کامیاب وي. اوس موږ دونه پرېوتي یو د علم او د عمل په لحاظ سره چې معمولي غوندې خبره نه لویه فتنه جوړېږي. معمولي غونته خبرې نه، هسې یو سړی شوشه پرېږدي چې فلاني دونه د فلانې کار داسې وکړه، پیسې وخوړې او د جومات پیسې وخوړې، ټرانسفارمر وخوړې او بس جار یې ولګېږي. شیطان ته چاوي ظالم او یا ټول خلک د سبا برباد کړو. وایي ما څه کړي، زه خو صرف ګوته راښکمه. را نور بیا رامیتوبونه دا خلک په خپله کوي، ما څه بدناموي. نو وایي څنګه وي راځه. نو په بازار کې په دوکان کې داسې خواږه را واخېسته، په دیوال پورې ومږلې. اخري ته یې وویل اوس ګوره، په دې کې یو پوځي راغی، سپی ورسره و، د دوکان نه یې اخېسته. په دغه دوران کې د دوکاندار سره پیشو وخپله. نو دې خوږې له داسې مطلب دا دی د حشراتو دا چې کوم الوځي کیړي میړي داسې دي، پتنګان داسې څه شی له دې خوږې له راغی. نو هلته دا چمچمچۍ وه په دې دیوالونو چې ګرځي، کاربولو ته وایي څه شی ورته وایي. نو په دې پتنګ پسې رامنډه کړه. دوکاندار دې پیشو هغه کربوړې ولیده، نو هغه پیشو په کربوړي پسې رامنډه کړه. د سپي دې پیشو ته خیال شي دا سپی په دې پیشو پسې راغی، پیشو یې د سر نه ونیوله. دوکاندار ته خیال شي چې زما پیشو یې نیولې ده، نو لوړې را واخېسته، سپي له یې سر له راوتله او مړ شو. فوجي چې وکته زما خو سپی مړ کړی، دا خو فوجیانو نه زیات قیمت لري، ټول حکومت په ګیره اچوي دی. اوس انداز د سپو نه کم نه دي که نو سپي ساتي مو، خو نه د هر جنس به هم جنس پرواز، کبوتر باز بباز. پوه شوې، هر جنس خپل جنس سره الوځي او تګ کوي. چې نیکان خلک یې خوښي، دیندار خلک یې خوښي، او د شیطان یې ارامي، منافقان یې خوښي، دوزخیان یې خوښي. سپي د سپو سره کړی دی، ویښته د خرو سره، او بازونه د بازونو سره، او کمتر د کمترو سره. هر سړی د خپل ځان ته آینه ونیسي که نه، د ته څونه ګورو ما چا سره مې تعلق دی. زه خیر مرګ ټایم سمو خلکو سره تعلق ساتئ،
کم از کم ته دنیا راته میلاو نه شوه نو آخرت خو به دې صحیح که نه او دنیا دې څونه قسمت ته میلاوېږي به درته پوه شوې نقشه ته فارمولو شو دي دا غریبانو پسې ګرځي چې کله قسمت وي وشي که نه بس ونه شي کله څه تلي کله څه تلي عذابونه دي مختلفو نو دنیا هم برباد او آخرت هم برباد دی په دې سړی نیکانو سره تعلق ساتي انشاءالله چې دنیا به ډېره ښه ښه د نیکانو خلکو واک اختیار و په روژه کې دونه بجلي نه راتلې خو هغه وخت هېڅ چاته نه دی یاده پوه شو بیا د هغې نه پس د نورو خلکو واک اختیار راغی بیا بجلي نه وه دا اختر شپه وه انځرګي کې خلک راوځي او چې د هغې نه پس د بل چا واک اختیار راغی اوس خلک بیا یادوي چې 24 ګنټې بجلي نه وه بجلونه په سیوا راتله او داسې او داسې ویزې لوډ وکړه او دا وکړه مختلف شوشې به یې پسې پرېښودې اوس بیا د هغې خلکو اوازونه کوي په خبره پوهېږې که نه نا فوجي چې وکته چېره زما سپې عمر یې کړ هغه دوکاندار له سر نه راوتلی او د دوکاندار یې مړ کړ دوکانداران چې خبر شي زمونږ کسې مړ کړ نو هغه هغوی فوجي مړ کړ چې فوجیان خبر شو راغه ټول بازار والا اعلان کړه مردار یې کړه په یو ساعت کې د یو خوږي چې داسې شیطان ګوته راښکله که نه په یو ساعت کې نالی د اینو وبایللو نو شیطان معمولي غونته دغه پرېږدي د سزیره کې واچي شیطاني چې دا خبره وکړه داسې او ټول خلک د ایمان نه او د اسلام نه او د اعمالو نه کنګال دي نو دومره زمونږ هغه کمزوري پیدا شوې ده ښه بس عمارت د دغه په سر ولاړ دی د کمر په سر چې کومه فتنه راځي نو ما ورته ورپکې ولاړ کېږو که نه چې کرکټ ته وګوره زموږ ستا بچي او ښځې او جینکۍ اوس کرکټې ګوري دا خو هلکان ترې روه او ښځې کرکټو ته ووتې داسې چې کومه فتنه راځي بس مونږ ورپکې لاو کېږو دغه کېږو دا هغه علم کمزوري شوی دی او عمل څه شوی دی کمزوري شوي دي نو د روژې چې کوم مقصد دی تقوا حاصلول دي او تقوا نیک عقیدې نیک عمل ته وایي چې علم د سړی ته به نیک عقیده پېژنې او نیک عمل به پېژنې نو که دا وایي چې یاره دې دپاره چې تا کې علم را شي او تا کې نیک عقیده را شي نیک عمل را شي او که کې تقوا را شي نو د دې آخرت فضایل مونږ د دنیا هغه بیان کړي د تقوا او د آخرت فضایل د تقوا یو څو دا دی چې په تقوا سره د سړي ګناهونه ریږي او د دنیا او د ځمکې او د اسمان برکتونه پرې رانازلېږي او درجې پرې بلندېږي او دغه رنګې د مغفرت پروانې پرې میلاوېږي سړی پرې د جنت مستحق کېږي او څوک چې تقوا کوي نو په آخرت کې به د شاندار استقبال کېږي قرآن پاک او حدیث کې د دې دلایل دفاع ذکر کوو دا سیم کم دی او څوک چې تقوا کوي نو دته به خدای پاک په جنت کې د جنت مهمان نوازي ورکوي او اعلی درجات ته جنت به ورته ورکوي یو خو مطلق جنت دی یو اعلی درجات دی او بل په جنت کې به د دوستانو احباب او رشته دارو سره خوشګوار تعلقات درته نصیب کېږي جنت ته لاړ شي او یوازې هر څه درسره او بل سره جنت ته لاړ شي د هغه سره مطلب دا دی خپلو خپلوانو تعلقات هغه هم برابري د سړي دنیا کې شراب څکي او بغیر توبې مړ شو دی به جنت ته لاړ شي خو په جنت کې له جنت شراب نشته یو سړی بدنظري کوي بغیر توبې مړ شو نو جنت ته به لاړ شي خو د خدای پاک دیدار نه وي نور نعمتونه خو به وي خبره پوهېږئ که نه دا حدیث مبارکو کې راغلي تفسیر کې به یو ځای کې څه راشي ته به ووایو انشاءالله تعالی نو غور پکار دی غم پکار دی خلک وي باران نه کېږي دعا وکړئ د خیر سوال کوئ چې څومره زمونږ استغفار دی او څومره زمونږ عاجزي ده یعنې ختمه شوې ده نو دومره قدر رحمتونه او برکتونه کمیږي او ختمېږي او کمزوري کېږي بارانونه خلک د استغفار او الله پاک ته منت جاري شروع کړي ځان لا او اجتماعي دعا انشاءالله چې الله پاک به زر تر زره چې کوم دی نو د مصیبتونه تکلیفونه پریشانۍ بیمارۍ وغیره ته به خدای پاک ختم الله پاک د عمل ټول توفیق راکړي